السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ډیرو معززو دوستانو، د چټۍ نه بعد د تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر شوم. یو ملګری تپوس وایي چې په خوب کې بیبي لا طلاق ورکول د دې به څه تعبیر وي. ګرانه دوسته، علامه ابن سیرین رحمت الله علیه، ځکه چې موږ خو ټوله د خوبونو د تعبیر په سلسله کې عمده طرف ته تګ دی. هغه فرمایي چې په خوب کې بیبي لا طلاق ورکول، هغې تعبیر دا چې دا انسان به پښیمانه کیږي، دغه انسان ته به غم رسیږي، دا انسان به په تاوان کې غورځېږي. او امام جعفر صادق رحمت الله علیه فرمایي چې بیبي سره خلع کول، خلع نه وي لکه څنګه ورته چې دومره پیسې راکړه او به زه به تا پرېږدم، بیبي ته ووایي و هغه د پیسو مطالبت یې وکړي، خلع وشي، نو په دې باندې به امام جعفر صادق رحمت الله علیه فرمایي چې دا د مالدارۍ نښه ده. او امام جعفر صادق رحمت الله علیه دام فرمایي چې که چېرته د دویمه بیبي وي، یو خو بیبي له طلاق ورکوي او د دې نه علاوه په خوب کې د ده لږه بله بیبي هم شته، نو د ده په عزت کې به کمی راشي، د ده په عزت کې به کمی راشي، د ته به نقصان ورسیږي، د ته به تکلیف ورسیږي. الله تعالی دې موږ تاسو له خوشحالۍ راکړي او اسم په خوب کې طلاق اچولو سره طلاق نه غورځېږي. رب العالمین د موږ تاسو ایمان سلامت کړي. جزاکم الله.